الله الرحمن الرحیم. د موز متعلق او د اودس متعلق بحث روان دی. یو زنانه یو سړی د بدکاری طلب وکړو. یو زنانه یو سړی د بدکاری طلب وکړو. د دې زنانه چې کم خاوند او هغه ډیر دیندارو، نو دې زنانه خپل خاوند ته دا شکایت وکړو چې فلانکې سړی مانه د بدکاری مطالبه کوي. نو دی خاون ورته ویلی چې هغه پلانکی سړی ته ووایه چې زما خاون پسې څلوېښت ورځې مونځ وکړه، بیا به ستا دا مطالبه د بدکارۍ زه پوره کړمه. ته زما خاون پسې څلوېښت ورځې مونځ وکړه. نو چې کله هغه سړي ته دا خبره ورسېده، ډېر خوشحاله شو چې والله دا خو اسانه خبره ده، بس څلوېښت ورځې مونځ دی، دا به دې پسې وکړمه او دا زنانه خو زما خوښه ده، دې سره به زه بدکاري وکړم. نو زما محترمو هغه سړی هغې مونځ شروع کړو. څلوېښت ورځې د هغه دینداره سړي پسې د مونځ وکړو. څلوېښت ورځې تېرې شوې، د هغه سړي پته ونه لګېده. دې زنانه ورپسې درخواست ولېږو چې څنګه چلې ما سره بدکاري کې که نه کې. زما عزتمندو هغه ورته واپس پیغام راولېږلو چې زما خو د دې مونځ د برکته د بدکارۍ سره نفرت پیدا شو. د دې مونځ د برکته زما د بدکارۍ سره نفرت پیدا شو. نو دا زنانه د خاوند نه تپوس کوي چې دا څه مسله وه. خاوند ورته وایي چې زما عزتمندو څوک څلوېښت ورځې تکبیر اولا سره مونځ وکړي. څو ورځې؟ دا د محمد رسول الله حدیث دی چې څلوېښت ورځې څوک د تکبیر اولا سره مونځ وکړي، الله څو انعامونه ورکوي؟ دوه انعامونه ورکوي. یو به زما عزتمندو دا جهنمي نه وي، بل به دا منافق نمري. یو به جهنمی نوي، بل به منافق نمري. نو ګوره دا مقام ورته میلاو شو. او بل څلوېښت ورځې مونځ یې وکړو. الله قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې بېشکه مونځ منې کوي انسان د نارواو او د بې حیایي کارونو نه. نو زما عزتمندو اوس موږ او تاسو سوچ وکړو چې موږ او تاسو په دې مونځ او دس سره د بې حیایي او د نارواو کارونه منې کېږو که نه منې کېږو؟ که چېرته نه منې کېږو، ګورې دا ډوله مونځ دی نه. دا هسې تندی بیا مه ستړی کوه. هسې چې کوم دی زه راځمه، مونځ هغه مونځ دی چې په کوم مونځ سره زما عزتمندو ته د نارواو او د بې حیایي کارونه منې شي. مونځ هغه مونځ دی چې کوم مونځ سره چې کوم دی ته د غیبت نه منې شي، ته د چغلۍ نه منې شي، ته د ناب تول د کمي نه منې شي، ته چې کوم دی د مسلمان د سپکاوي نه منې شي، ته چې کوم دی د شریعت په ډېرو مسلو باندې ته عمل کوونکی جوړ شي. نو دا مونځ دی. دا مونځ دی چې زین العابدین امام زین العابدین رحمت الله علیه په مونځ باندې ولاړ دی، په مسجد کې مونځ کوي لګیا دی. او زما عزتمندو د جومات په چت باندې اور ولګېدو، بار نه خلک لګې دي چغې وی امام زین العابدین په مونځ باندې ولاړ دی. هغې ته خطره وه چې یاره امام صاحب چېرته په دې اور کې لوله پنه شي. امام صاحب ته اوازونه کوي د بهر نه. امام صاحب د هغې په اوازونو باندې هېڅ پروا نشته، نه د اور نه خبرېږي او نه د هغې د چغو نه امام صاحب ته پته لګي. خو چې کله امام صاحب مونځ وکړو، دې خبرې ته توجه شته، دې خبرې ته توجه شته چې کله امام صاحب مونځ وکړو، مقتدیان رال حضرت اور لګېدلی و د جومات په چت باندې. موږ ویلې هسې نه امام صاحب ته څه تکلیف ونه رسي، مسجد ته زیات نقصان ونه رسي. تاسو خو بلکل ډوله خبرېدئ نه. امام صاحب ورته وایي الله دې ستاسو په حال باندې رحم وکړي، زه د آخرت او د جهنم د اور نه د بچ کېدو په فکر کې وم. هغه د الله عذابونو د جهنم اور د دنیا د اور نه غافله کړې وم. ما ته پته نه لګېده چې تاسو څه وایئ. زما عزتمندو د جهنم د اور نه انسان ویستلی شي او د دنیا په اور کې واچولی شي. وایي د دنیا په اور کې به ورله خوب ورشي. الله دې موږ له دې حفاظت راکړي. نو تاسو ته ما 14 انعامونه بیان کړ چې څوک 15 وخته د مونځ اهتمام کوي، 14 انعامونه الله ورکوي. یو د دې انسان سره الله محبت کوي،
بل د دې انسان بدن به الله صحتمند ساتي، د دې انسان دا بدن به صحتمند وي، بل به د دې انسان به فرشتي حفاظت کوي، په د په کور باندې به د الله رحمتونه نازلیږي. بل زما محترمو الله جل جلاله به د په دې مخ کې به د نیکانو صالحانو نور راولي چې څوک هم دې ته ګوري د ته به خوند ورکوي، کتون کې ته به خوند ورکوي چې د ده بس چهرې ته ګورمه. دا به د دې مونځ د برکته د مونځګزار په دې چهره کې به دغه نور راځي. بله دا الله جل جلاله به د قبر د عذاب نه به نجات ورکي، بله د جهنم د اور نه به نجات ورکي، بله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته شفاعت کوي، بله دا زما عزتمندو حساب کتاب په وخت کې به الله پاک ورسره اساني وکړي، او بله دا الله جل جلاله د جنت یو تاج به ورته په سر کړي، او بله دا چې الله جل جلاله به په جنت کې د نیکانو خلکو سره شریک کړي، او بله دا الله جل جلاله به په آخره کې خپل دیدار ورکړي. څومره لوی زما عزتمندو انعامونه راته میلاویږي. نو انشاءالله د 15 وخت منځونو حفاظت به هم کوو او پابندي به هم کوو انشاءالله. یو تاسو ته ما پرون یو 2 مسلې بیان کړي، خو یو ځل بیا ته بیا دوره وکړمه چې یو اندام ووینځي په اودس کې، نو بل اندام ورپسې فورا وینځه چې دا اول اندام اوچ نشي. که یو اندام د اوچېدو نه پس بل اندام وینځي نو دا اودس وشو خو د سنتو نه خلاف، اودس وشو خو د سنتو نه خلاف. یو مسله. دویمه مسله، د هر یو اندام وینځلو په وخت کې په هغه باندې لاس مګل هم سنت دي چې اوچ ځای پکې پاتې نشي، ټول اندام ته اوبه ورسي. منګ او تاسو اودس کوو که نه، نو زما عزتمندو په هر اندام باندې لاس مګل چې اندام ته اوبه په صحیح طریقې سره ورسي. درېیمه مسله، د وخت نه مخکې اودس کول او د مانځه تیاري کول غوره او مستحب دی. د وخت نه مخکې د مانځه نه مخکې زما عزتمندو یو سړی راغلی دی، هغه اودس وکړو، د وخت نه مخکې اودس کړی دی، نو دا زما عزتمندو غوره او مستحب عمل دی. څلورمه مسله، تر څو پورې چې مجبوره نه وي پخپله دې اودس کوي، چاته به نه وایي چې ما ته اوبه واچوه. که چاته وویل چې ما ته اوبه واچوه او پخپله ټیک ټاک نو دا اودس به مکروه وي. په دې خبره ورسېدې؟ ټیک ټاک دی، څه مسله ورته نشته، څه بیمار نه دی، دا به پخپله باندې اودس کوي. بیا که بیمار وي په دې صورت کې زما عزتمندو یا تکلیف ورته وي بل سړی ورته وباچي، بیا څه خبره نشته. خو دا اوس په بدن باندې روغ دی او دا زما عزتمندو د بل نه مدد غواړي په اودس کې، نو د ده د اودس به مکروه وي. پنځمه مسله، په اودس کې دنیایي خبرې به نه کوي، بلکې د هر اندام وینځلو په وخت کې به کلمه او بسم الله وایي. په وخت د اودس کې به خبرې په وخت د اودس کې خبرې کول دا مکروه دي. شپږمه مسله، په اوبو کې به اسراف نه کوي، یعنی هر یو اندام به 3 ځلو نه زیات نه وینځي. ګورئ، وان الله لا يحب المسرفین. اوس د ده په یو لوټه باندې اودس کېږي، دا 3 لوټې ضایع کوي، نو هغه 2 لوټې په اسراف کې را او اسراف کوونکي الله نه خوښوي، نو د اسراف نه به ځان بچ کوو. الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق